د کابل نیوز درنولیدونکو السلام علیکم. د نن خپرونې ته مو زه اسماعیل شاکر هرکلی کوم. په نن کې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو پر غوښتنه غږیږو. یو شمېر قومي مشران او دیني عالمان د سولې بین الافغاني خبرو د ژر پیل غوښتنه کړې ده. دغه عالمان چې نن کابل کې سره راټول شوي وو د سولې مشورتي لویې جرګې د پریکړو پر بیړني تطبیق یې ټینګار کاوه. د شاوخوا 400 زندانیانو د خوشي کېدو په اړه د مشورتي لویې جرګې له پریکړې وروسته تمه کېده چې یوازې څو ورځو کې بعد بین الافغاني خبرې پیل شي، خو د دې جرګې له پریکړو تقریبا اونۍ تیریږي، خو بیا هم د 400 زندانیانو د خوشي کېدو بهیر کې چندانې پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. افغان حکومت اوس له دې ډلې 80 زندانیان خوشي کړي دي. پوښتنه دا ده چې په دې برخه کې اصلي عوامل څه دي؟ بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډونه څوک ایجادوي او دغه راز ولسي فشارونه په دې برخه کې څومره اغیز لرلی شي؟ پر دغو موضوعاتو له خپل درانه میلمه سره بحث کوو. په سټوډیو کې راسره د عمل ولسي ټولنې مشر حاجي ګل اغا حسني دی او موږ هڅه کوو چې په دې بحث کې راسره د ګوندونو د مدني ټولنې او د یووالي کمیسیون مشر محمد ابراهیم رحیمي هم ملګری کو. خو اوس حسني صاحب ته هرکلی وایم، تاسو ښه راغلاست. دغه غونډه نن ستاسو په ابتکار، ستاسو د ټولنې په ابتکار جوړه شوې وه. اساسي هدف د دې غونډې څه و؟ هر څه نه مخکې شاکر صاحب ستاسو تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته په مسنود طریقه وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. شاکر صاحب محترم، تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د روس د اشغال نه وروسته او بیا د امریکایانو د اشغال نه وروسته کله چې په 2014 کې مسؤلیتونه ټول افغانانو ته راواوښتل، نو د افغانانو مرجوبله روانه ده، د ورونو په منځ کې مرجوبله روانه ده. یو ورور د بل ورور کور رانوي، یو ورور بل ورور وژني او په شپېته باندې پرېږدي، نومونه پرېږدي. نو په دې اساس باندې یو تعداد افغانانو د اول نه تر اخره پورې په دې فکر وکړي چې دا وژنه باید ختم شي، دا وطن ورانونه باید ختم شي، د افغان په واسطه باندې افغان باید ونه ځورېږي. هماغه چې د عمل ولسي ټولنې د بعضې موږ د زیاتو شخصونو سره په دې باندې خبره وکړه چې دولت یو اړخ دی، طالب بل اړخ دی، خو ملت قرباني دی، د دواړو د موخو قرباني دی. تا په طالبانو کې یو تعداد داسې کم طالبان دي چې هغه نه غواړي صلح، ګټې په صلح کې نشته دی، او دنیا په بیرون کې دي، ضرورت یې صلح ته نشته دی او ژوند یې ښایسته دی. خو اکثریت بې طبیعت د افغانستان دغه د غریبې طبقې بچیان دي، هغوی به صلح ته ضرورت لري، خو د یو خاص مجبوریت په اساس هلته نشته. په دولت کې شاکر صاحب یعنې مسله ده، یو تعداد کړی دي چې هغې ته قرآن هم په غېږ کې کښېږدي، هغې ته پښتو هم پرېوځي، هغه ټوټې هم کې صلح نه غواړي، ځکه په صلح کې ګټه نشته. دا تقریبا ټول ټال د 15 او د 15 کورنیو یا د اشخاصو په حدودو کې دي چې د دوی ګټه په ګډوډۍ کې نور 9.9% افغانان صلح غواړي او ګټه په صلح کې ده. نو په دې اساس باندې تاسو ولیدل چې د صلح په نوم باندې 18 میاشتې امریکایانو او طالبانو تیرې کړي چې صلح راځي او بندیان فوشي کېږي او دا کېږي، او په دې حال کې چې د ورځې کم ترګمه د 200 او 250 پورې افغانانو ته مرجوب راوړي، او کوم افغانان دغه ځوان قشر چې تعلیم باید وکړي، انرژي لري د خدمت لپاره. کله چې د امریکایانو سره یو تفاهم لاسلیک شو، نو خبره بین الافغاني مسایلو ته راووښته. زموږ اساسي په اداره کې دومره جرأت پیدا نه شو په دې 6 میاشتو کې چې دوی د صلح ته شرایط برابر کړي. کله چې د طالبانو سره تفاهم نامه لاسلیک کېدله، خلیلزاد راغی، په اشرف غني دا خبره ومنله چې د دې نه وروسته د هغې 15,000 کسان دي، دا به ورته خلاصي او بین الافغاني خبرې به شروع کړي. دا دوی سره ومنله. خو زه د پکې بیا دا خبره وکړه چې که تاسې مخکې د دې نه چې دغه پروګرام ومنئ، راځئ تاسې د انتخاباتو کې، زه د انتخابات وړم او ټول اکثریت ما سره دی، زه به کې هغه چې بیا ثابته شوه چې رښتیا اکثریت سره نه و، هېڅ خبره نه وه، نو بېرته هغې سولې ته ترجیح ورکړه، ځکه چې امریکا هم چې په کومو موخو دپاره راغلي وه، شاکر صاحب محترم هغې موخو ته ونه رسېدل، او دا چې ونه رسېدل بې ځایه مصارفت بیا نه کوي.
ځکه چې دوی تقریبا 9.9 میلیارډ ډالر د دې په دې جنګ کې یا په دې مسایلو کې مصرف شو او د دې خو هدف دا چې وارسا ختم شو اسلامي پک نه دی جوړ نو د ناتو یا کتاز با افغانستان به ونیسي ځکه دا خو د غربیانو یو شعار دی چې که غواړي چې اسیا ونیسي نو افغانستان ونیسي که غواړي چې په دنیا حکومت وکړي اسیا ونیسي نو چې افغانستان ونیو اسیا ونیول او چې ونیول په ټوله دنیا حکومت وکړي ځکه وارسا ختمه وه اسلامي پک نه جوړ نو د دوی لپاره مشکل حل هماغه چې د دوی لپاره جنګ وګت شو وګت جنګ کې بیا ناټو ډېره ښه نه چلیږي ځکه چې د دوی مصارفات زیاتېږي هماغه چې دوی سولې ته ترجیح ورکړي متاسفانه شاکر صاحب محترمه سولې ته خو هغې ترجیح ورکړه خو زموږ او تاسې دغه شپېتاویا کورنۍ چې کومې دي شپېتاویا اشخاص چې کوم دي ما مخکې تعرض وکړي چې دا صلح نه غواړي دې په صلح کې ګټه شته نو په دې اساس باندې دوی په شکل د اشکال د سولې سبوتاژ کوي تاسې ولیدل چې په 10 مارچ باندې فرمان صادر شو د خپل رئیس جمهور امضا کړ فرمان چې په 15 ورځې کې به د بګرام نه 1500 کسه خوشي کیږي او بیا په هفته کې 500 کسان خوشي کیږي نو په دنه په څو هفته کې به د 15000 کسان دغه شي او بیا افغاني خبرې شروع شي بیرته تاسو ولې چې په دې ارکه د رئیس جمهور خبره خونسا شو او هغه ته ویل شو چې ولاده خو ته مقرره کې ناس نه دی او دا خو کتاب او قانون لري او پلان لري بستانه لري دا څنګه خوشي شي هغه چې خبره شپږ میاشتې خواوشه د دغه نه را پدې خواوشو نو شاکر صاحب محترمه که د ورځې اوسط ډول معنی 200 افغانان ته مرجوع وواړي نو د میاشتې شپږ زره او د شپږ میاشتې شپږ ډېر زره دا د دې ظالمانو د لاسه کار شو زموږ غونډه خاص په دې خاطر مانیو چې دلته اواز شو چې بنده نور خوشي کیږي او بین افغاني خبرې شروع کیږي اول خو زموږ اساس د اسلام حکم هم دا دی د الله حکم دا دی چې ثالث ته حکم کوي چې تاسو صلح وکړئ د دورونو په منځ کې دواړو ته مدې مدرای ته نه وي ثالث ته وي او د افغانیت اسلام دادي چې دورونه سره وران شي نو درېمګړه رو راپاتېږي او دواړو سره خبره کوي واقع اخلي بیا په اصطلاح سره لوړه جوړی تراکاږي اول خو حق اقدار تسپاري او چپوشي چې په دې باندې مثلا نه جوړي لوړه جوړی اذن صاحب په بخښنه سره دا درسته ده په دې باندې هم غږیږي تاسو درېمګړې څوک بوله او څوک دلته باید درېمګړې وسی د سولې په وړاندې د خندونو خبره تاسو کوي او د مشخصو اشخاصو خبره کوي چې ام په طالبانو کې شته چې سولې نه غواړي په قطر کې ناست ام دلته خلک شته چې سوله نه غواړي په سوله کې ګټه نشته او یا په همدې د جګړې په دوام کې ګټه ده دا ډېره عامه خبره ده او ډېر اورېدل کېږي اوس خبره خلکو سره سوال ده چې دا څوک دي ډېره ښه خبره زه خو چې دا سوال ځکه حل دی دا چا چې په جنګ کې ګټه د هغوی دي او د چا چې په سوله کې ګټه د هغوی دي خو اوس ټول وایي چې سوله غواړو که زما علمیت د یو سرکاتب په اندازه نه او زمانه شپېته 10 موټرې مخکې روانې او 10 شاته روانې او 15 شپږ صاحب داسې ډډو ته را روانې او صاحب د چرګونو ته به مې باټي ګاټه ولاړي نو زما صلح کې ګټه شته نه او که څوک علمیت ولري اهلیت ولري هغه بیا ابدا دا کار نه کوي ځکه هغه پوهېږي چې په ازاده فضا کې زما ژوند ښایسته دی او زما د اولادونو ژوند ښایسته دی شاکر صاحب محترم په ارګ کې بزته سویم چې د ارګ هغه کلیدي خلک ابدا صلح نه غواړي فعلا د جاکم کلیدي خلک پس په دار معنی کې یو تعداد هغه احزاب او مدني ټولنې چې ترغلي چې هغه صلح کې ګټه دا هغه صلح وغواړي اما هغه بیا وغواړي خو په خپل د سپیدار معنی هغه په خواني مشانو صلح نه غواړي ځکه هم دی چې امریکایي راوست دلته صلح چې د چا په ګټه هغه صلح غواړي جنگ چې د چا په ګټه دغه جنگ غواړي دا خو یو وخت هم دی نو جنگ دغه په شپېتو کسانو په ګټه دی دلته اوس څه فکر کې په دیار کې چې ناست رښتیا ویو یا په سپیدار معنی کې باندې ناست رښتیا ویو چې سالم اداره شي او یو صحیح رئیس جمهور مونږ عالم فاضل وطن خادم باور وکړي چې دغه خلکو ته سرکاتبي عمر نه کی علاقه لري خو پرې ده خانو بیا بل سوال دام دی چې کچېرې دغه خلک
چې په ار کې ناستې سوله نه غواړي، په سپیدار ماڼۍ کې ناستې سوله نه غواړي، په قطر کې ناستې سوله نه غواړي، او دوی بیا د جنگ او د سولې مدیران هم دوی دي. نو اوس دغه سولې ته څه نوم ورکو؟ که څه پوښتنه به ډېره شوي همیشه چې سوله پروسه ده او که پروژه ده. نو همدغه مدیران دي د همدې جګړې او د سولې، نو دوی اوس پروژه مخکې وړي او که نه پروسه مخکې وړي؟ خبره همدغه ده. ښه خبره دا ده، دوی خو پروژه ده، د دوی دپاره نن پروژه ده، پرون هم پروژه وه. ښه خبره دا ده چې امریکا نور د دې حوصله نه لري. امریکا د سقوط په حال کې ده. په 2014 کې که دې دواړو زه مشران به ورته وایم چې خبرې شروع کړي که د کرزي او اشرف غني دغه بېایماني نه وی کړي، دا مسؤلیتونه خپل ځان ته نه وی راړولي، او دا مسؤلیتونه نن هم د امریکا په اوږو پراته وي. انشاءالله چې د اتحاد جماهیر سوسیالیستي شوروي په سرنوشت سخته کېدل. امریکا به نن 250 ټوټې وي، ختمه وه. خو دوی مسؤلیتونه راواخیسته په ځان باندې، قربانیان افغانان شو. دوی د خیر په غونډۍ کې هدف مو کوم مسؤلیتونه دي؟ امنیتي مسؤلیتونه، امنیتي مسؤلیتونه، د جنگ مسؤلیتونه، د وژنې مسؤلیتونه، دا دی واسطه مصارفات دی واسطه. ګوره د هغې 239 میلیارده ډالره مصرف شو، صحیح ده؟ خو اوس د کال 4 میلیارده ډالر دی راکته شو که نه؟ چې مسؤلیتونه یې تلل راکته شو. همدغه علت چې دا غلطي خو زموږ دواړو مشرانو وکړه، د خدای نه دې ما په غواړي، د ملت نه دې ما غواړي. هرحالو په امریکا کې امریکا هم نور نه غواړي شاکر صاحب محترمه چې دوی د بې ځایه مصارفات نه وکړي. اوس امریکا په 2 انتخابونو کې ورانه ده. یو انتخاب دا دی چې په افغانستان کې یو ضعیف حکومت چې زموږ ټولو قومندانو ته ومنل شي او پاکستان ته ځینې شي، روس حاکم نشي، چین حاکم نشي، ایران حاکم نشي. خو په دې بیرته په دې فکر مې دي چې دغه ضعیفه نقطه، دغه ضعیف حکومت به بیا دا ونشي کولی. دا چې بیا نشي کولی نو بیا د قوي حکومت پسې خبره کوي چې داسې یو مرکزي قوي حکومت راولي چې که زما نه دی، د روس هم نه دی، که زما نه دی، د چین هم نه دی، د ایران هم نه دی، پاکستان هم نه تجزیه کوي، هند هم ترې راتلی نشي. په دې ډول باندې هغې کار کوي. اوس دلته د افغانانو پورې اړه لري چې افغانانو څنګه کولی شي چې ام جهان ته وښیي، مخنوالم شرق ته مخې، غرب ته مخې، او نیوالانو ته مخې. دغه پوښتنه تاسو راګرځم درته اوس موږ سره په لاین کې د ګوندونو او مدني ټولنو د یووالي کمیسیون رئیس محمد ابراهیم رحیمي هم لاین کې راغی. رحیمي صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. مننه تاسو ته همچنان د مېلمه ته او ستاسو مینوالو ته مننه. کور ودان زموږ بحث په همدې باندې دی چې د سولې بین الافغاني خبرې چې تمه کېده په دې همدې اونۍ کې به پیل شي، تر نامعلومې مودې ځنډېدلي دي، وضعیت یې نه دی معلوم، او برخلیک په اړه هم داسې څه نشته چې تمه پیدا شي. اوس ځینې ولسي فشارونه راغلي دي. نن ځینې قومي مشران، دیني عالمان په یوه غونډه کې سره راټول شوي وو چې ښاغلی حسني موږ سره په سټوډیو کې دی چې د دوی د ټولنې په نوښت دغه غونډه رابلل شوې وه. اوس ولسي فشار راوړل کېږي په دواړو غاړو باندې چې اول د سولې بین الافغاني خبرو ته کیني او بیا یې د څرنګوالي په اړه دوی ته مشورې ورکړل شي. ستاسو نظر څه دی؟ د لوی خدای په نامه محترم شاکر صاحب، ما ستاسو تلویزیون د طریقه په وار ویلي دي چې تاسف سره امریکایان صادقانه په افغانستان کې 100% سوله نه غواړي، څو دا پاکستان وسی او طالبان خپل استقلالیت سولې ته نه لري، او دوه ټیمه یا دوه مقابل لري چې په جنگ کې دی او کلونه جنگیږي. یو ثالث بالخير څلورم اړخ چې هغه د افغانستان ملت ته، د افغانستان قوي مشران دي، هغه نماینده‌ګان سولې در فرهنګ افغانستان ورته وایي. دغه ټیم جوړ نشو ثالث بالخير. د طرف مقابل بل چې وزیر دی یا معین دی یا رئیس اصلاحات اداري دی یا نه کوم ځای بل مشاور د رئیس جمهور دی جوړ شو. او ډاکټر صاحب عبد الله او د ډاکټر اشرف غني کې نسته. ډاکټر صاحب عبد الله کوشش کوي چې د ډاکټر صاحب اشرف غني حکومت رنګ کې موقت خواته بوځي، ان د طالب په اجازه د کې وبد وي د بنا هم
دا ټول عواملونه دي چې موږ د بین الافغاني ناستې رحیمي صاحب تصمیم ګرنده د افغانستان حکومت دی او نه طالبان دي. په دې منځ کې چې موږ ته اجنبیانو تصمیم نیسي نو دغسې به موږ رحیمي صاحب موږ دلته بحث وکړو خپل اصلي هدف ته شاته پاتې رحیمي صاحب موږ دلته بحث وکړو په دې ټکي باندې چې شته ځینې کړۍ او شته ځینې اشخاص چې هم د سولې د مدیریت د هغوی په لاس کې دی او هم سوله نه غواړي. حتی وویل شول چې په ارګ کې ځینې کلیدي کسان دي چې هغوی سوله نه غواړي. په داسې حال کې چې د سولې مدیریت او د سولې خبرې هم د همغه ځای نه کېږي او په همدې توګه طالبانو ته هم اشاره وشوه. نو چې کله د سولې او د جګړې مدیران سوله نه غواړي بیا څنګه تمه کېدی شي؟ ما تاسو مخته عرض وکړئ دا په ډاګه تاسې واورئ څو پاکستان منځوي نسي هیڅ وخت په افغانستان کې سوله نه راځي. د پاکستان کړي د ایران کړي په هر کې په قدرت دي، په پارلمان کې په قدرت دي، په سنا کې په قدرت دي. د دې منافع په خطر کې ویل دي. خپل باداران وایي چې دا سوله او ثبات چې افغانستان ته راځي د دې معنی سي خنډ جوړ کړي چې دا شاته پاتې شي. یو مهمه خبره ستاسو ته د طریقې په ځای دغه مثال هغه کې په 40 کال کې په 40 کال کې په 40 کال کې چې د پاکستان علني مداخله و فرمانه په ملل متحد کې یو شکایت د سره نه دی د پاکستان په مقابل کې کار د افغانستان حکومت ماته ثابتوي چې دا ثابت کې یو شکایت د سره نه دی د رحیمي صاحب تاسو زما غږ اورئ؟ په ملل متحد کې نو بنا هم کړي چې په قدرت کې دي شخصي بیرته سټوډیو ته راګرځو. کوشش کوو چې رحیمي صاحب سره زموږ اړیکه صحیح شي. حسني صاحب اصلي مسله دا هم ده چې یو ډول ګوته نیول کېږي خارجي مداخلو ته، خو موږ چې په کور دننه یوه اجماع نه لرو خارجي مداخلې مثلا څنګه موږ دلته یو د عامل په توګه بللی شو؟ شاکر زه به داسې وایم چې انسان حریص دی، په دې کې شک نشته. که مثال ته یو کور ولري د دویم کور په فکر کې به یې چې دې سره مې یو غټه حجره موجوده وي چې حجرې پیدا کړې وي چې یو غټ باغ مې سره موجود. انسان خو دې حریص په دې کې شک نشته. خو اوس دلته افغانان دا خو د افغانانو کار دی. خو زما سم دا فکر دی چې موږ ټوله دنیا باندې بادشاهي وکړو. صحیح شو؟ خو که ټوله دنیا ما ته خبرې پرېږدي وایي بخښنه غواړم وایي د بې غیرته کور مېلمه واګداري. دا د پښتنو یو متل دی. راځئ دې خبره تېرېږو. پاکستان به پراخ غواړي چې زه د پراخ حکومتونه ولرم. صحیح شوه؟ په ټول اسیا دې حکومت وکړم. دا به پاکستان غوښتل. ایران به غواړي چې زه د په ټوله اروپا دې حکومت وکړم. امریکا به غواړي چې په ټوله دنیا حکومت وکړم. خو ما ته باید دا وغواړو چې د خپل افغانستان وساتلی شو. د افغانستان شاکر صاحب مخکې موجود و، پاکستان موجود و، روسیه موجوده وه، چین موجود و، ایران موجود و، افغانستان هم د مد کې پروت و. خو دلته چین د دولت او د ملت په منځ کې فاصله صفر وه، همکاري وه، رازونه یو بل سره ویل کېدل، ټول اهداف شریک وو. نو پاکستان مداخله کولی شوه، نو ایران مداخله کولی شوه. تر وروسته دا مسله روښانه شوه. یو ښه ده چې د اساسو غونډې ته بېرته هم راوګرځو. د غونډه کې مخکې مو خبره وکړه چې اوس خو خبرې ډېرې نږدې شوي دي د سولې بین الافغاني خبرې. دلته حکومت او طالبان دي، که څه هم د طالبانو وروسته اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی ده چې دا حکومت د نظام په توګه دوی نه مني او دا خبرې له افغانانو سره کوي. نو اوس تاسو د درېیمګړي خبره کوئ. درېیمګړي نه هدف څوک دی؟ څوک دلته درېیمګړی کېدی شي؟ د حکومت او طالبانو ترمنځ کله دا خبرې که پیل شي چېرته د دوی ترمنځ یو درېیم قسم ناست دي؟ شاکر صاحب محترم، ما مخکې هم درته ویل چې د الله حکم درېیمګړي ته دی چې تاسو سوله وکړئ د دورونو په منځ کې. او د افغانیت او زموږ استاد د تاریخ هم 15 کلن تاریخ هم دې تېر شوی چې وروسته وران شوي نو درېیمګړی راپاڅېدلی. اوس دا مسله د طالب او دولت په منځ کې ده، خو قرباني ولس دی. اوس باید همدا ولس په دې ولس کې هغه متنفذین، علما، سیاسي مشران، ستاسو غوندې ځوانان، اهل خبره، دا به سره کېني په دې خبره باندې او داسې کېني چې طالب ته مو وویل چې وروره ته څه غواړې او دولت ته څه غواړې.
د اصول دا دي چې دوه نه واک واخلي او د واک په اساس باندې دا ډېر مهمه مسله ده. د ادرس تاسو د ادرس رامنځته کولو خبره کوئ چې هغه د ولس نه نمایندګي وکړي او کله چې د ولس نه نمایندګي وکړي بیا لاړ شي هغلته د دوی د خبرو ترمنځ یو درېمګړی پاتې شي. دغسې ادرس پیدا کول اسانه خبره ده. که چېرته متاسفانه چې 40 کاله د افغانانو په ذهنونو باندې کار شوی دی، ډېر غلط کار شوی دی. یو وخت په شرقي اروپا کار وکړو، افغانان د شرق په طرف باندې پیرزونه کړو، په خپل افغانستان باندې بې باور شو. اوس په د غربیانو د طرفه کار پرې روان دی. یو تعداد افغانان ما ورته دغه کړي دي، جدا کړي دي په ذهني لحاظ باندې. خو الحمدلله اکثریت د افغانانو بیا په دې پوه دي چې موږ د بل چا قرباني یو، پرون د شرقیانو نن د غربیانو لپاره قرباني ورکو. نن ملت په دې پوه دي. تاسو باور وکړئ موږ د نن یو غونډه وکړه، دا موږ په دې غونډه کې ثابت شو چې اهل خبره، مدني فعالان ډېر، حتی سباوون صاحب دی ګون مشر دی راغلی، شارجي صاحب دی راغلی، ډېر مشران راغلي، قومي مشران او شوراګانې دا راغلي. او د هغې هدف همدا چې راځي موږ یو مرکزیت ټاکو د څه په څلو باندې بې طرفه درېمګړی او اصلاحي یو طرف ټاکو. دلته یو سوال بل هم کوم په بخښنې سره. موږ د درېمګړي یا د ولسي ادرسونو په نوم ادرسونه لرو اوس هم، لکه مثلا پارلمان دی ځان یو ولسي ادرس بولي. په همدې توګه ګوندونه دي چې هر یو ګوند ځان د ولس نماینده بولي. خو ولې دلته د باور خبره ده چې ولس ور باندې باور وکړي چې آیا رښتیا هم د ولس نمایندګان دي. مثلا آیا موږ رښتیا هم یو ملي ګوند لرو؟ آیا موږ رښتیا هم یو ملي ولسي پارلمان لرو چې د یو ادرس په توګه وکارول شي؟ او دغسې مهمو خبرو کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرې وشوې، د هغوی ترمنځ یو درېمګړی نه وي نتیجې ته سره ورسېدل. اوس فکر نه کوئ چې هغه درېمګړی قوت یا هغه درېمګړی چې تاسو غواړئ یو ډول دغه تمثیل اوس امریکا کوي؟ امریکا اوس راځي د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره همیشه هڅونه کوي، لکه د خلیلزاد سفرونه تاسو ګورئ، د پاکستان هڅونه ګورئ، د نورو هیوادونو اعلامیې ګورئ چې وایي بین الافغاني خبرې د زر پیل شي. نو هر ادرس چې تاسو ور باندې حساب کوئ په دغو خبرو کې مطرح نه دی. شاکر د محترم وزارت پارلمان خبرو کړه، هغه جواب دلته مخکې دا خپل خبره پته موږ تاسو خدای دې نه خفه کړي. موږ سوال دا سوال تاسو هم د ماته هم هر افغان ته دا سوال دی چې پارلمان وټاکل شو، د هغه کمیسیونونو د خوانه چې نن په زندان کې پراته دي. څنګه کمیسیون دا پارلمان چې ټاکل شو، خو کمیسیون ولا زندان کې پراته دي، کنه باندې نه کنه 15 کاله په قید وخت په اړ ایمان 15 کاله قید وخت. زموږ سوال دی یعنی موږ مودا چې پارلمان یو ولسي ادرس نه ده. زموږ د خوازي ده ځکه چې ته دا شفافه ټول ټاکنه شي نو خلک ولې بندیان شو؟ او چې هغه بندیان شوي دي خو معنا دا چې شفاف کار نه دی شوی کنه. نو څنګه پارلمان مني او هغه بندیان او د ګوندونو په اړه مثلا د ولسي ادرس په اړه چې خلک ور باندې باور لري. خیر الحمدلله یو تعداد زیات خلک په افغانستان کې شته چې صلح غواړي، امن غواړي، ورورولي غواړي او خپل دین او وطن ته ژمن دي. پراس کې البته یا د سکرین مخې ته یو تعداد هغه کسان چې غاصبین دي، قاچاقبران دي، جاسوسان دي، د پردي پالي دي، البته دا هم ټول نه یو تعداد پکې. نو هغه د سکرین مخې ته دي، ملت شاته پاتې. خو فیصلې الله کوي او ملت یې کوي، محدود کسان نشي کولی. بخښنه غواړم شاکر صاحب محترم، اوس ملت په دې پوه شوی دی چې په تعلیم کې قرباني زیم، په حکومت کې قرباني زیم، کور زما ورانېږي، بچی زما مري، دا ټول پروګرامونه زما کېږي او ګټه یا امریکا ته روانه ده یا هندوستان ته روانه ده یا پاکستان ته روانه او یا قطر ته روانه. په دې باندې اوس ملت پوه شوی. ملت زما غوښتنه هم دا وه چې ملت ته راځئ تاسو سره متحد شئ. موږ د دوی خبرو لبیک ویو دوی ته، خو کې ورته ویو چې کینې خبرو ته خیر دی. اول خو دا دی چې د اصولو د اسلامیت د اصولو خلاف کار وکړو او د افغانیت هم خلاف کار وکړو، ځکه افغانیت هم صالح خبره کوي او په اسلامیت کې هم صالح. خیر تاسو مخامخ کینې موږ بس تاسو ناظرین وشو، ځکه دا وطن ستاسو نه دی یوازې، دا وطن د 10 میلیونه افغانانو کور دی.
دې کې شپږ دېرش میلیونه افغانان سهیم دي او دا د دې حق لري چې د خپل وطن د ساتلو ډېره مننه حسن صاحب. بس راټولو وخت تمام دی، فقط یوه جمله کې ستاسو وروستۍ خبره اورو او هغه هم په دې ډول چې راتلونکو خبرو لپاره د بین الافغاني خبرو لپاره د درېیم ګړي ادرس ته رامنځته کولو برخه کې فقط یو یا 2 جملو کې راته ووایه. همدومره به درته ووایم چې زه درته په اطمینان سم چې الحمدلله امریکا نور تېښته ده برابره ده، نور انشاءالله چې حوصله د دې خبرې نه لري، خو افغانان باید متحد شي. نن موږ غونډه وکړه باندې بل څه وکړي او مغه د سره متحد شي او په حکومت هم فشار راولي، خیر دا ولې نه وراني او په طالب هم فشار راولي کې نه کوي. په حکومت کې هم د دې ملت بچیان دي، په طالب کې هم د دې ملت بچیان دي، همدا ملت وژني، همدا ملت وژني، همدا ملت خرابې ته روان دي، همدا ملت خپل بچیان د تعلیم نه مروبسي، د حکومت نه مروبسي او یا د الله د حکم مطابق چې و چې د ظالم په مقابل کې وجنګيږي اته چې صلحانه معنی دغه په مقابل کې ډیره مننه. جهاد د عمل د ولسی ټولنې مشر حاجي ګل اغا حسني و چې د سولې بین الافغاني خبرو په ژر پایل او په دې برخه کې د یو درېیم ګړي ادرس پر رامنځته کولو ټینګار کوو. بحث همدومره و، تر بیا مو الله عمل شه.